ټول ژوند د الله د عبادت دپاره ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان پیدا کړی د عبادت دپاره ده. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. د مونږه منځونه، د مونږه قربانیانې، د مونږه ژوند او مرګ دا د الله د رضا دپاره ده. واتم الحج والعمره لله. د حج او عمره د چش دپاره دا هم د الله د رضا دپاره دي. دا عبادت هم د الله دپاره ده. عبادت که منځ وي، که اودس وي، که روزه وي، که زکات وي، که حج وي، هر عبادت دا د الله د رضا دپاره ده، د خلکو د ښکارولو دپاره نه ده. نبی رحمت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې په قرب قیامت کې به د ما په امت کې دولتمند خلک به حج دپاره ځي د چکر په نیت باندې، سیر و سیاحت په نیت باندې. عبادت د الله رضا دا مقصد نه ده، چکر ده. متوسطه طبقه دا به ځي د تجارت په غرض باندې، حج به کوي خو مقصد به تجارت وي. علما یې وښول چې دا به ځي مقصد به د ریا وي، نام وي، نمود وي، شهرت وي. دغسې غریبه طبقه وښوله چې غریبه خلک به ځي د دنیا سوال به کوي د خلکو نه، مال او دولت به د خلکو نه غواړي. نو د حج مقصد فقط د الله رضا ده. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه د صفا او د مروه ترمنځ ناستو دی. نو یوه قافله د عراق راغله، طواف یې وکړو، دوی چې صفا مروه ته راغله. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه ترې وکړه چې تاسې په کوم نیت راغلي یئ؟ په چا قرض ده دلته؟ د میراث خبره ده؟ د تجارت په غرض راغلي یئ؟ څه مقصد هم ده؟ نو دوی ورته وویل چې موږ په حج دپاره راغلي یو، موږ نه تجارت مقصد ده، نه په چا قرض ده، نه مال او دولت ده، نه دنیا ده، فقط د الله رضا ده. نو دو مبارک ارشاد ورته وفرمایل چې د تیر سوي ژوند چې څومره تقصیرات دي، څومره غفلت ده، څومره ګناوې دي، الله تعالی هغه ټول بخلي دي، هغه ټول درته معاف کړو. اوس د نوي سر نه ژوند کوئ. نو حج د تیر سوي ژوند ټولې ګناوې معاف کوي. نو مقصد دا ده چې موږ کوم هم عبادت کوو، که منځ وي، که اودس وي، که تلاوت وي، که تهجد وي، که اشراق وي، که چاشت وي، که صدقات وي، خیرات وي، هغه د هغه ټولو مقصد دا ده چې الله راضي سي. خلکو ته ښکارول مقصد نه ده. په بینک کې څومره پیسه پرته ده دغه چاته نه ښکاري، په کور کې د څومره سره او زر ایښي دي دا چاته نه ښکاري چې د خلکو نظر ونه لګېږي، د غلا خطره وي. نو دا اعمال صالحه چې دا د آخرت ګټه ده، دا دنیا ته ښکارولو څه مقصد؟ دا خو د اعمال صالحه چې څومره ته عمل کړی دا ټول په ښکارولو باندې، د ریا په نیت باندې دا ټول ته وبیلل، ضایع سو درنه. نو دا د حج مقصد ده چې د الله رضا حاصله سي. بل د حج مقصد دا ده چې په حج کې اتحاد او اتفاق او مساوات یووالی ده. ټول مسلمانان چې دوی حج دپاره راځي، که هغه د افریقا دي، که د امریکا دي، که هالینډ ده، که انګلینډ ده، که چین ده، که فلسطین ده، که افغانستان او پاکستان دي، که ایران او لبنان دي، د دنیا هر کونج نه چې مسلمان د عرفات ته ځان را رسوي، دوی په دوه سپینو څادرو کې ځان پټ کړی وي، سرتوري سر الله په حضور ولاړ وي، د ټولو په ژبه باندې یوه نغمه ده، یوه زارۍ ده، یوه وظیفه ده، د الله تعالی نه د آخرت کامیابی غواړي، د تیر سوي ژوند معافي غواړي. د ټولو رخ کعبة الله ته ده، د ټولو لباس یو خیلې ده، د ټولو مقصد یو ده، د ټولو په ژبه باندې لبیک یو ده، د ټولو خدای، رسول، قبله، قرآن ده یو ده، یووالی ده په حج کې. که امیر ده، که غریب ده، که باچا ده، که عامی ده، د ټولو په ژبه باندې د الله رضا ده چې الله تعالی نه راضي سه. په حج کې مساوات ده، یووالی ده. دا نه ده معلوم سی یو سړي چې په احرام کې به په سپینو څادرو کې ځان پټ کړی وي، په ده کې دا نه معلومیږي چې دا باچا ده که عام سړی ده، دا افسر ده، دا امیر ده که غریب ده. په دغه کې دا پیغام ده چې ټول مسلمانان یو دي، یو د ټولو لیول یو ده. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په حضور هغه زیات محبوبه ده، محموده ده، مقرب ده، دوست د خدای ده چې دغه تقوا د ټولو نه زیاته ده. چې څوک په تقوا کې ښه وي د الله په حضور هغه هغه ته ورنږدې ده. مال او دولت د سره کم وي، کور دی ډیر لوی محل او کلا نه وي در سره، په واړه کور کې اوسې،
دولت نه لري کاروبار نه لري خو تقوا دې ښه ده ته د هغه بهتره یې چې هغه په مرسډیز کې ګرځي ته د هغه بهتره یې چې هغه مال او دولت لري حج مساوات ورکوي حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د غسان باچا راغلی و د طواف کاو د یو کلی نه یو غریب سړی راغلی و یغم طواف کاو دا د باچا په احرام باندې د هغه خپه راغله نو د باچا دا غریب سړی ته څاپېړه وراچوب دا مخ یې ووایي دا یې ولاړ شیخ حضرت عمر ته یې وویلې چې د ما سره زیاتی اوس حضرت عمر باچا راوغوښت هغه نه یې پوښتنه وکړه هغه ورته ویل چې وما څاپېړه باندې دا یې ووایي په دا مخ مې څاپېړه ورکړه ولې زه باچا یم فاروق اعظم ورته ویل چې نه عدل مساوات ټول د الله په حضور به حیثیت انسان په دغه کې څوک لوی او څوک کم دا د ذات له اعتباره عرب ده نو دای د ټولو ښه دای د ذات له اعتباره پښتون ده نو دای د ټولو نه ښه نه دا نسته د الله په حضور تقوا ده نو حضرت عمر دغه نه بدله اخیسته نو په حج کې مساوات ده یووالی ده عدل ده انصاف ده یو مقصد د حج دا ده چې د انسان نه چې څومره خلک خفه وي دای کوشش کوي چې زه د حج د تګ نه مخکې چې څومره خلک د ما نه ناراضه دي د ما نه خفه دي د ما د عمل په وجه د ما په ژبې په وجه په کاروبار کې مې څوک خفه کړه په کلي کوڅه کې مې څوک خفه کړه د هغو نه دی بخښنه غواړي ټولو ته ورسي د ټولو زړه ګټي چې زه د ما نه غلطي سوې د ما نه کوتاهي سوې ده ما په پلاني وخت کې تنګ کړې وی زه بخښنه درنه غواړم ما معاف کوي نو حج نزدېکت پیدا کوي حج د یو بل په زړه کې مینه محبت پیدا کوي حج یووالی پیدا کوي حج قربت پیدا کوي د حج یو مقصد دا ده چې د حلال روزي د انسان په نصیب کوي یو سړی دغه سود کاروبار کوي د حرامو کاروبار کوي د شرابو کاروبار کوي نو دی په یغو پیسو باندې حج ته نشي تلای ولې چې په ناپاکه کپړه کمیس د ناپاکه سوي نو ته ناپاکه کپړه په امتیازو نشي پاکولی د پاکي دپاره ضروري ده چې ته په پاکو اوبو باندې هغه کپړه پاکه کړي نو چې حج ته ځې په حرامو پیسو به نه ځې په حلاله روزي باندې به ځې په حلاله ګټه باندې به ځې که ګټه د حلاله وه د حلالو کاروبار و نو بیا به ته حج ته ځې نو د حج مقصد یو دا ده چې انسان د حلالو طرف ته رغبت کړي د حرامو نه ځان راوساتي د حج یو مقصد دا ده چې تیر سوي ژوند کې څومره ګناوې سوي وي الله تعالی هغه ټولې معاف کړي نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک فرمایي چې من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه چې څوک حج ته ولاړ شي او په ده کې د فحش کلام نه وي ګناه کارونه نه وي نو دای داسې د ګناهو نه پاک صاف څه لکه پیغوره چې دی د موره پیدا سوی وي ولې په واړه ماشوم باندې په واړه وړکي باندې ګناه نه وي د دوی ګناه نشته نو دغسې به دی پاک او صاف وي د حج نه وروسته چې څنګه لکه وړکی وړکی وي نو د حج مقصد دا ده چې انسان خپل ژوند بدل کړي د حج نه مخکې چې څومره د ژوند تیر کړی وي که دغه حرام وي که ګټه حرامه وي که ژوند حرام وي ملګرتیاوې په حرامو بنیاد باندې وي که د ده په ژوند کې شراب وي زنا وي حرام وي او د حج نه وروسته دغه کارونه دی پرې نږدي نو د د حج مقصد دی حاصله نه د حج مقصد حاصله نه د حج مقصد دا ده چې انسان مکمله هغه د ګناه ژوند د حرامو ژوند دغه نه دی ځان خلاص کړي د دو د ژبې نه د فتنې او د فساد په جیب باندې د خیر کلمات وي د ګټه د حرامو نه وي د حج نه وروسته د ګټه د حلالو وي ژوند د حلال وي ژوند د تقوا طهارت زهد عبادت وي د الله د رضا وي نو د خپل حج مقصد پوره کوي